یوزل افلاطون د حضرت موسی علیه السلام نه تپوسو ویدارا ته وایا چې کله اسمان کمان یې لیندشي د دنیا مصیبتونه د دې غشي او غشي وشتون کې الله شي نو انسان باندې څنګه بچي حضرت موسی علیہ السلام هم چون کی پیغمبر اغي ورته جواب ورک وې د دینه د بچکیدو طریقه دا ده چې انسان غشي وشتون کی تورشي او د هغه سره نږدې ودرېږي ځکه غشي دا پلری کس باندې وشتلی شي په نږدې کس باندې غشي نشي وشتلی افلاطون چې دا خبر او دا جواب ورید نو وی ویلی ته بشک د الله پیغمبر زکه داسې مضبوط علم د انبیو سره لہذا کم انسان چې همیشه الله طرف ته متوجی وي نو په د باندې حقيقي مصیبت او تکلیف نه راځي اگر چې په ظاهر با په د باندې مصیبت او تکلیف وي خو چون کې دی په دغه مصیبت او تکلیف په حالت کې مطمئن وي او د الله نه برازي نو زکه ورته مصیبت نخ کاری دغه شان پنیکانو خلکو باندې سم مصیبتونه یا غمونه تکلیفونه راشي نو دوی د صبر او الله ته متوجه کېدو په وجه باندې په دغه مصیبت باندې دی مطمئن وي نو دغه مصیبت د دوی د ګناهونو د مغفرت او د مرتبه د اوچتولو او د جنت ته تلو یو سبب او ذریعہ جوړ شي او که یو کس د مصیبت په وخت کې جزع فزع او شکایتونه او بے صبری کوي نو عمده مصیبت د پر عذاب جوړ شي او د ثواب نه محروم شي لہذا که انسان الله طرف ته متوجی شي او د الله جل جلاله په فیصله باندې راضي شي نو دته په مصیبت او تکلیف کې لذت او خوان حاصلېږي او کبي صبر وکي او د الله جل جلاله نه اعراض وکي مختنه واړي نو دته بیا په نعمتونو کې پریشانی او خفګان وي او د دې به یو مثال پیش کوم لکه اور په ظاهر باندې د عذاب سبب دی ځکه چې ار یو شیس پکې واچي نو هغه سوځي او ختمي عمده اور د حضرت ابراهيم عليه السلام د پاره ګل گلزار شو او د پاره د آرام او د راحت سبب جوړ شو او قبل طرف ته وګورو نو وبو د الله تعالی نعمت دی ځکه هر شي د وبو په وجه باندې ژوند دی او تازه دی لیکن عمده وبو د فرعون د پاره د هلاکت او د عذاب سبب جوړ شو لہذا په مصیبتونو تکلیفونو باندې په دې باندې انسان ته صبر پکار دی اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی وی مصیبت چې انسان باندې راځي نو دې انسان ته بسنګ پته لګي چې دا مصیبت دا تکلیف دا په ما باندې د الله د طرف نه امتحان دی او کده الله د طرف نه عذاب دی نو تانوی رحمه الله لیکلی دی وکه یو انسان باندې مصیبت او تکلیف راشي او دغه مصیبت او تکلیف باندې صبر وکي او د دې باوجود الله ته متوجي وي د الله عبادت کوي نو دا انسان دی پیشي چې دا د الله عذاب نه دی دا مصیبت بلکې دا د الله یو امتحان دی چې زما امتحان اخلي او کم انسان چې مصیبت او تکلیف پراشي او دې جزع فزع کوي بے صبری کوي شکایتونه کوي نو دا بیا د الله امتحان نه دی بلکې دا د الله عذاب دی